السلام علیکم. د ټول نه مخکې که ستاسو شک مکې نو ټول نه مخکې لاړ شئ یوټیوب ته ساین انټرنیټ ور سرچ کړه. ساین انټرنیټ ور څنګه سرچ کړې تا ته زما دا ویډیو راشي په ټاپ باندې. په دې باندې 3,37,000 ویو راغلي دي. نور پرېږده هغه د واچ ټایم ته وګوره. واچ ټایم اورس ته وګوره ماشاءالله 10,000 واچ ټایم اور دې ویډیو مالا راوستی دی. موږ له څومره پکار دی؟ موږ له صرف او صرف چې دی 4,000 پکار دی. مطلب د یوې ویډیو زما چې دی ټول واچ ټایم پوره کړی خو دا څنګه پوره شوی دا زما څه یو ټریک شوی و. زما څه یو ټریک شوی و زه ترې خبر نه وم. پخپله دا ویډیو چې کله ما اپلوډ کړه نو په دې کې یو ټریک وشو نو هغه ماته پته مې څه چل وشو. وروسته بیا ماته پته ولګېده چې کله دا ویډیو ما اپلوډ کړل نو تاسو اوس دا ټریک چې دی پخپله هم کولی شئ. زما څخه پخپله شوی و اټومیټیکلي لیکن تاسو یې مینولي هم کولی شئ. هغه ته وایم څه ټریک و. دومره ښکلی اسان طریقه ده هر څوک یې اپلای کولی شي. خو قسمت غواړي چې چا قسمت ښه و هغه به وایرل شي انشاءالله. په دې کې څه و په دې کې دا ویډیو چې دا یو مشهور کس و هغې دا ویډیو جوړه کړې وه ساین انټرنیټ ورک. نو ما چې د هغې ویډیو وکته بیا مې خپل لږ سوچ بچار وکړو. نو په دې باندې ما خپل یو ویډیو جوړ کړه ساین انټرنیټ ورک په باره کې. چې کله دا ما جوړه کړه نو د دې یو څو ورځې وشوې دې باندې به لږ ویو راتله 1 2 3 ویو پرې سټارټ شوي وو. لیکن بیا څه چل وشو هغه بل چینل چې و هغه خراب شو. بل کوم چینل چې ویډیو جوړه کړې وه وایرل شوې وه نو هغه خراب شو. نو هغې د وجې نه زما دا ویډیو چې ده دې ته بوست راغی. زما دا ویډیو ډایرکټ په سرچ کې راغله او په دې باندې ویو سټارټ شو 1000 2000 3000 تاسو اوس کتلی شئ 3,37,000 ویو په دې باندې راغلي. اوس دا تاسو څنګه کولی شئ طریقه دا تاسو کولی شئ په اسانۍ سره تاسو چې کومه خپل کټګري ده ستاسو که کوکینګ چینل دی یا ټیک چینل دی یا ستاسو ولاګینګ چینل دی نو چې کوم ستاسو فرض کړه ستاسو کوکینګ چینل دی نو تاسو دا بله یو 15 شپږ کوکینګ چینل چې دي کومه ټاپ والا هغه ویلج فوډ سیکرټ دی نور چې کومه دي هغه څه کوئ سبسکرایب کړئ. هغه سبسکرایب کړئ او د هغې چې کوم مشهور ویډیوګانې دي هغه راواړوئ په هغې باندې ویډیوګانې جوړې کړئ. هغې چې کوم مشهور ویډیوګانې دي نو په هغې باندې تاسو ویډیوګانې جوړې کړئ په 10 12 15 باندې. بیا بل یو مشهور کس وګورئ په هغې باندې جوړې کړه. د هغې چې کوم مشهور ویډیوګانې دي هغه جوړې کړه. نو فرض کړه که هغه څه چلم وشو یو ټریک وشو د هغې چې کومه مشهور ویډیوګانې د هغې کې ستا دا ویډیو دلته لاندې راغله سجیست شوه نو ستا دا ویډیو به هم وایرل شي. ته به څه کوې تمنیل به له مزدار جوړوې ویډیو به ښکلې جوړوې کوشش وکړه د هغې نه مزدار جوړه کړه. د هغې وګوره هغې څنګه جوړه کړله ته لږ غوندې کوشش وکړه چې د هغې نه سره ویډیو لږ غوندې مزدار وي. بله دا که چېرته فرض کړه د هغې چینل کې څه مسله راغله یا هغه ویډیو هغې پرایویټ کړه ویډیو ختمه کړه ډیلیټ یې کړه نو ستا دې ته به چانس میلاو شي. خلک به بیا سرچ کوي سره به ډایرکټ چې دی په ټاپ باندې راشي. زما د ویډیو سره دغه چل شوی دی. زما د ویډیو چې دا هغه بل چینل خراب شو زما د پخپله چې دا ټاپ ته راغله خلکو بیا دا کته ځکه چې هغه بله لاړه کوم په ټاپ کې وه هغې د وجې نه زما دې چې دی بوست واخیستو او دا سټارټ شو. اوس تاسو کتلی شئ ماشاءالله 10,000 واچ ټایم اورز دي او 3,37,000 دا سبسکرایب دا ویوز دي. سبسکرایبر هم کتلی شئ 1300. مطلب د یوې ویډیو د وجې نه تاسو خپل چینل مونیټایز کولی شئ. تاسو به څه کوئ چې کومه ستاسو سره یو شان کټګري وال چینل دي هغه سبسکرایب کړئ او په هغې باندې ویډیوګانې د هغې چې کوم پاپولر مشهورې ویډیوګانې دي په هغې باندې ویډیوګانې سټارټ کړئ انشاءالله. نو ستاسو به هم یوه نیمه ویډیو ضرور به ضرور هغه انشاءالله وایرل کېږي. د هغې د وجې نه به بیا تاسو څه کېږي چینل به مونیټایز شي او د هغې د وجې نه ستاسو ارنینګ هم سټارټ شي. کوشش وکړئ انشاءالله چې په دې طریقه باندې دغه وکړئ اپلای کړئ دا طریقه نو انشاءالله ستاسو چینل به هم کامیابېږي. بیا یو 5 6 میاشتې بعد چې دی هغه بیا راشه او ماته ووایه ریګولر اپلوډ وکړه چې یاره اوس ستاسو چینل وایرل شوی دی که نه دی.